أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ذکر روان وو او په دغه لړ کې د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وصال نه فوراً پس چې کوم منافقانو او مخالفانو سره جنگونه کېدل لګیاو د غي ذکر کېدو او په دغه لړ کې د حضرت خالد بن ولید چې کوم جنگ مسلمه کذاب سره شو دغه ذکر روان وو او په دغه لړ کې د مسلمانانو د مختلفو ډلو د لمبردارانو د بادرې ذکر هم روانو لکه څنګه چې ذکر شوی وو چې د انصارو جنډا حضرت ثابت بن قیس سره وه او د مهاجرو جنډا د حضرت زید بن خطاب په لاس کې وه حضرت زید بن خطاب خلکو ته وی چې خلکا په مضبوطه سره د مضبوطه ودرېږي او په دشمن حمله وکړي او قدم مخکې پورته کوي او بیا وی فرمایل چې قسم په خدای زه به تر هغې خبره نه کوم تر څو چې خدای یا دې له شکست ورکړي یا زه خدای سره ملاو شم او سره د دلیل به هغه سره خبره کوم او بیا هغوی هم شهید شو د حضرت زید بن خطاب رضی الله تعالی عنہ باره کې دا راځي چې هغوی د حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ میرنی رور وو قدیم الاسلام وو یعنی سر کې چې چا اسلام قبول کړي وو پغې کې شامل وو بدر او داغه نه پس چې کوم غزوات وو پای کې هغه شامل وو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت نه پس د هغه او د مان بن ادي انصاری رضی الله تعالی عنہ ترمنځ مواخات قائم کړي وو دوه د یمامه په جنگ کې شهیدان شوي وو په جنگ یمامه کې چې کله حضرت خالد لخر مرتب کړي وو نو د یوې برخې څخه سالار حضرت زید بن خطاب مقرر کړي وو او دغه شان په دغه جنگ کې د ماجرو جنډه هم دغه په لاس کې و هغوی د جنډه په لاس کې نیولې و او مخکې کېده او ډېرې په بادرې هغوی جنگ کړی و تر دې چې هغوی شهید شو نو جنډه پرېوته نو سالم مولا ابي حذیفه رضی الله عنهما هغه جنډه بیا ونیوه په دغه جنگ کې زید رضی الله تعالی عنہ د مسلمه دستراس او یو بادر شاه سوار چې نامه رجال بن انفوا وه هغه د دوړې وجلی وو او د کم تن پلاس چې دی شهید شوی هغه ته مریم حنفي ویل کېدو هغه نه پس هغه مسلمان شوی وو او یو ځل کله چې حضرت عمر هغه ته وی چې تا زما ورور وجلی وو نو هغه وی چې یا امیر المؤمنین خدای پاک زما پلاس زید رضی الله عنه له شرف وبخلو او داغي پلاس زه بیزت نه کم یعنی هغوی
د شهادت مرګ ترلاسه کو او که هغه وخت زه د هغې په لاس وجلې شوې وې نو د ذلت مرګ به مړ شوی وی او اوس ماته د اسلام توفیق ملاو شو. د حضرت عمر بن خطاب زوی حضرت عبدالله بن عمر هم په جنگ یمامه کې شامل وو چې کله هغوی واپس مدینې ته راغله نو حضرت عمر د خپل شهید شوي ورور په غم کې هغې ته دا ویلي و چې ستا تره زید چې شهید شو نو ته ولې واپس راغی او ولې خپل مخ ته مانه پټ نه کو. کله چې د زید د قتل خبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورسېدو نو هغوی فرمایل چې زید په 2 نیکیانو کې مانه مخکې شو. دا ذکر یو ځل مخکې شوی دی یو خدای چې هغه مانه مخکې اسلام قبول کړی او مانه مخکې شهید شو. مالک بن نویرا چې کله د حضرت خالد په لاس ووژلی شو نو د هغه ورور متمم بن نویرا د خپل ورور د مالک په قتل باندې شعرونه ویلي وو. هغه خپل ورور سره ډېره مینه کوله. اکثر به دغه په جدایۍ کې به د ژړل او شعرونه به ویل. یو ځل چې کله حضرت عمر سره د هغه ملاقات وشو نو هغه د خپل ورور مرثیه حضرت عمر ته واوروله. حضرت عمر ورته وویل چې که ما له شعر ویل راتله نو ستا په شان ما به د خپل ورور زید لپاره شعرونه وی. نو په دې ورته متمم عرض وکړو چې که زما د ورور مرګ داسې وی لکه څنګه چې ستاسو د ورور مرګ دی یعنې د شهادت مرګ نو زه به چې د خپل د ورور په مرګ غمجن نه وی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې په کومه ښایسته طریقه چې زما د ورور تعزیت تا وکړو بلې چا هم نه دی کړی. حضرت عمر به دا فرمایل چې کله د سبا باد چلی نو د زید یاد تازه شي. بهرحال د جنگ ذکر روان دی. مسلمه کذاب لا تر اوسه ثابت قدم و او د کافرانو د جنگ مرکز جوړ شوی و. حضرت خالد دا تجزیه کړې وه چې تر څو مسلمه ونه وژلی شي جنگ به نه ختمیږي. ځکه چې که څوک د بنو حنیفه نه وژلی کېږي نو په دې هغې څه سر نه کېږي یعنې د مسلمه په ملګرو. نو ځکه حضرت خالد یوازې د هغې مخې ته راغله او یو ته د بلنه ورکړه د انفرادي جنگ او د خپل د شعار ناره هغوی لګوله. د هغې د مسلمانانو شعار یا محمده و. نو څوک هم چې بیا مقابلې لپاره راووتو نو حضرت خالد هغه یې وژلی و. بیا مسلمانانو ډېر په جوش جنگ کړی و او حضرت خالد مسلمه ته هم آواز کړی و مقابلې لپاره نو هغه قبول کړی و. نو حضرت خالد د هغه د خواهش مطابق یو څو څیزونه وړاندې کړه او بیا حضرت خالد په هغه باندې حمله وکړه نو هغه وتښتېده او د هغه ملګري هم وتښتېده. نو حضرت خالد خلکو ته آواز وکړو چې مسلمانانو اوس کوتاهي ونه کړي ورمخکې شئ او هېڅوک هم پرې نه دی چې بچ شي. نو په دې مسلمانانو په هغې باندې حمله وکړه. صحابه په دغه جنگ کې ډېر د صبر او د استقامت داسې یو ثبوت ورکړو چې مثال نه میلاویږي او برابر هغوی د دشمن طرف ته ورمخکې کېده ان تر دې چې خدای پاک هغې له د دشمنانو خلاف فتح ورکړه او کافران وتښتېده. مسلمانان هغې پسې ورغله هغې وجل تورې د هغې په سټونو راکاږلې ان تر دې چې هغوی مجبوره کړه چې په یو باغ کې هغې پناه واخلي. د بنو حنیفه یو سردار محکم بن طفیل چې کوم خلک تښتېدل هغې ته یې ویل چې یا خلکه په دغه باغ ته ورشئ. دا یو ډېر لوی باغ دی چې ګیر چاپېره دیوالونه دي. محکم بن طفیل د هغه مسلمانانو سره چې د بنو حنیفه پسې وو د هغې مقابله کول شروع کړه. دا باغ میدان جنگ ته جوخت و د مسلمه ملکیت و او دې ته حدیقة الرحمن ویل کېده لکه څنګه چې مسلمه ته رحمان الیمامه ویل کېده.
خو په دغه جنگ کې په دغه باغ کې ډیر زیات دشمنانو د وجلو په وجه د وجل کېدو په وجه دغه باغ ته حدیقة الموت هم بیا ویل کېده، یعنی د مرګ باغ. مسلمه کذاب هم د خپل ملګرو سره هم دغه باغ ته تللی و. حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر چې ولیده چې بنو حنیفه یو سردار محکم خطاب کې لګیا دی، نو هغې پې غشي ویشته او هغې ووجلو. او بنو حنیفه د باغ یوه دروازه بنده کړه او صحابهو څلورو طرف نه دغه باغ محاصره وکړه. مسلمانانو څه ځای لټولو چې په څه طریقه دغه باغ ته وردننه شي، خو دا د یو د قلا په شان دا باغ و او د ډېر لټون نه باوجود هم د وردننه کېدو څه ځای میلاو نه شو. نو آخر حضرت برا بن مالک چې د حضرت انس بن مالک ورور و او د احد د خندق په غزواتو کې هغوی رسول کریم سره شامل وو، ډېر بادر وو. هغوی وویل چې مسلمانانو صرف یوه طریقه ده چې تاسو ما اوچت کړئ او باغ کې مې وغورځوئ، زه به دننه لاړ شم او دروازه به کولاوه کړمه. خو مسلمانانو دا نشو ګواره کولی چې د هغوی یو د عالي مرتبې ملګری د زرګاو دشمنانو ترمنځ خپل ژوند وبیلي. نو هغوی د داسې کولو نه انکار وکړو. حضرت برا بن مالک اصرار شروع کړو، دا ویل چې زه تاسو له د خدای قسم در کومه چې ما باغ کې وروغورځوئ د دیوال له طرفه د دیوال نه دننه. نو آخر مسلمانان بیا مجبور شو او هغوی د باغ په دیوال باندې وخیجول. په دیوال باندې چې حضرت برا بن مالک وخته، نو هغوی د دشمن یو لوی شمېر ولیدو او یوې لحظې لپاره هغوی ودرېده، خو بیا هغوی د خدای نامه واخیسته او د باغ د دروازې مخې ته ورټوپ کړه هغوی او دشمن سره هغوی جنگ کولو او هغې به یې وجل او د دروازې طرف ته به هغوی ورمخکې کېده. آخر هغوی کامیابه شو دروازې ته رسېدو کې او د باغ دروازه هغوی کولاوه کړه او مسلمانان بهر د دې انتظار کولو چې دروازه کولاوه شي. او څنګه چې دروازه کولاوه شو هغوی وردننه شو، دشمنان یې وجل شروع کړه. بنو حنیفه د مسلمانانو د مخې نه تښتېده، خو هغوی د باغ نه بهر نشو راتلی. نو نتیجه دا شو چې زرګاو کسان د مسلمانانو په لاس ووجلي شو. یو روایت دا هم دی چې صرف حضرت برا بن مالک نه بلکې نور هم ډېر مسلمانانو چې هغوی دیوال نه وړېدلي وو د دروازې طرف ته تللي وو. مسلمانانو مرتدان وجل او مسلمه کذاب ته ورسېده. هغه د یو دیوال په یو سوړه کې ولاړ وو لکه چې د خاکي رنګ اوښ وي او د ځان بچ کولو لپاره په دغه دیوال هغه ختل غوښته او د غوسې نه لیونی شوی و. وحشي بن حرب چا چې د احد په غزا کې حضرت حمزه شهید کړی و، هغه د مسلمه طرف ته ورمخکې شو هغه جاکو چې په هغه حضرت حمزه شهید کړی هغه د مسلمه طرف ته لړکو او هغه باغو لګېدو، هغه تنه بل طرف ته تیروتو او بیا ابو دجانه سماک بن خرشه هم دغه طرف ته ورمخې شو او توره پې وچلول او هملته هغه په ځمکه پرېوتو. د کلا نه یو ښځه اواز وکړو چې هاي د حسینانو امیر یو تور غلام حبشي غلام په لاس وجلی شو. مسلمه کذاب چا وجلی و؟ د بلادري بیان دی چې د قبیله بنو عامر دا وینا دی چې دغه د قبیلې یو تن خداش بن بشیر هغه وجلی و. د یو روایت دا چې د انصارو قبیلې خزرج عبدالله بن زید هغه وجلی و. ځینې دا وایي چې حضرت ابو دجانه وجلی و. معاویه بن ابو سفیان وایي چې هغه وجلی و. او د ځینې په خیال کې دي چې ټول په دغه په قتل کې شریک و. ځینې کتابونو کې چې پکې تبریم و هغې د هغې نه دا معلومیږي چې مسلمه یو انصاري او وحشي په مشترکه طور وجلی و. وحشي بن حرب د مسلمه د وجلو واقع په خپله بیانې وایي چې د احد په غزا کې حضرت حمزه شهید کولو نه پسې چې کله موږ واپس راغلو خلک واپس راغلو نو زه هغې سره راغلم او په مکې کې وم تر دې چې رسول کریم مکه فتح کړه او په اسلام پای کې خور شو. نو زه طایف طرف ته وتښتېدم. نو خلکو رسول کریم
له الچیان لګلي او ماته دا وی چې رسول کریم الچیانو ته سم نه وي نو زم هغه سره بیا لاړم او چې رسول کریم په خدمت کې حاضر شوم نو وی چې ما ته کته نو وی فرمایل چې تو وحشي نو ما ورته یاو چې نو وی چې هغه فرمایل چې کینه او ما ته په تفصیل وجه ته حمزه څنګه وجلې وو نو ما رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د تفصیل نه خبر کو او چې کله ما خبره ختمه کا نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې تعالی پر دا ممکن ده چې ته زما مخ ته بیا را نشې نو یزلتنا روته ما واشوي او چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم وفات شو او مسلمه کذاب بغاوت وکړ نو ما دا وی چې زه به ضرور د مسلمه طرف ته ځم چې زه وژنم او دا سه د حضرت حمزه د قتل چې کوم د حضرت حمزه د قتل کفاره ز ادا کوم نو زم خلکو سره وروتم دغه جنگ کې او بیا چې دغه کم حل واغه او شو بیا غي بیانې چې مخکې چې ما د لیدل چې یو تندې چې د دیوال په سوړه کې ولاړ دی او داسې معلومیږي لکه چې د ګندمي رنگ یو اوخ دی د سر وختې خواره دی نو ما په خپل چاړو والا او دغه سنې ترمنځ مې والا ان تر دې چې هغه دغه د دوانو ولو ترمنځ وته مرحل دا بیانې چې دینه پس پنسارو کې وتن دغه طرف ته ورمخ شو او دغه په سر باندې دغه په کپره باندې تورې یو وارو کو او روي سلمان بن یسار د حضرت عبد الله بن عمر نه اوریدلو چې هغه بدای چې کله چې مسلمه وجل شو نو یو جنې چې دغه د کور په چت واغه دا و چې امیر المؤمنین یعنی مسلمه د یو تور غلام لګی شوی دغه وجلو دا د بخاری روایت دی واشي چې خدای خبر ده چې موږ دوانو یعنی انصاری صحابي او واشي دی دوانو کې چا مسلمه وجلې وو خو کماغه وجلې دی نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم نه پس چې کوم بهترینه تن وین حضرت حمزه هغه ما وجلې وو د ټولو نه بدترینه تن هم ما وجلې دی او د صحیح بخاری روایت چې کوم رسول کریم صلی الله علیه و وسلم واشي دا فرمایلی چې تعالی پر دا ممکنه ده چې ته زما مخ ته را نشې نو د په شرع کې سید زین العابدین ولی الله شاه صاحب لیکلی دي چې په واشي کې چې کومه تبدیلی پیدا شوه دا هغه د اخلاص باندې دلالت کوي دغه د خواهشو چې په ست طریقه خپل د غلطۍ کفاره ورکي نو د یمامه چې کوم هولناک جنگ او پای کې هغه د خواهش خپل پوره کو او راوی و چې شاه صاحب چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې کوم د الفاظ دي چې هل تستطيع ان تغيب وجهك عني چې آیت الله پر دا ممکنه چې ته زما مخ ته را نشې نو دا د ډېر لوی اخلاق آینه دار دي د الفاظ واشته دغه خواهش اظهار کړی دی که ته د پر ممکنه وي نو ما زما مخ ته مرزه او دا لبولهجه امرانه نه ده بلکې دا د التماس لبولهجه دا او دنه دغه محبت د عزت پته چلی چې د حضرت حمزه لپاره د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم پس رکه و یو منتقم مزاج انسان په انتقام خپل زړه خول شي خو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د اف نه کار اخسته او صرف دومره وخت وو چې هغه د دغه مخترانه شي چې د حضرت حمزه د دردناک شهادت یاد مې د غزر نور خوګ نشي دغه جنگ امامه په تفصیل کې بل ځکه بیانېږي چې په کوم کې د مسلمانانو له طرفه د جرأت او د دلیره ذکر داسې بیان شوی دی چې دوه ډلو ترمنځ ډېر سخت جنگ شوی وو ان تر دې چې دوه ډلو ډېر زیات خلک وجل شوی او جوبل شوی وو او په مسلمانانو کې د ټولو نه مخکې مالک بن اوس شهید شوی وو د مسلمانانو کې د قرآن حافظان هم ګڼ شمېر شهیدان شوي وو او دواړو لښکرو کې ډېر سخت جنگ شوی وو ان تر دې چې مسلمانان
د مسلمه لښکر کې د مسلمه لښکر د مسلمانانو لښکر سره ملاو شو او چې کله به مسلمانان خواته کېده نو هغه خلک به ورمخکې شو چې مجاهد ورسي او سالم مولا ابو حذیفه تر خپلو نیمو پندو پورې یو کنده کنسته وه او هغوی سره د مهاجرو جنډه وه او ثابت هم داسې ځان لپاره یوه کنده کنسته وه او بیا دواړو هغه جنډه ځان سره نیولې وه او خلک هر طرف ته خواره شوي وو یعنې هغوی دا کنده کنسته وه په هغې کې په خپل ودرېدلي وو جنډه په خپل لاس کې اخیستې وه او سالم او ثابت دواړه په خپلو جنډو سره قایم وو تر دې چې سالم شهید شو بیا ابو حذیفه هم شهید شو د حضرت ابو حذیفه سر د سالم په قدمونو کې وو او د سالم رضی الله تعالی عنہ سر د حضرت ابو حذیفه په قدمونو کې وو چې کله سالم شهید شو نو جنډه څه وخته پورې همداسې پرته وه بیا یزید بن قیس چې بدري صحابي وو هغوی ورمخکې شو او هغوی هغه جنډه اوچته کړه تر دې چې هغوی هم بیا شهید شو بیا حکم بن سعید بن آس دغه جنډه راواخسته او د هغې په حفاظت کې هغوی ټوله ورځ جنګ کولو او بیا هغوی هم شهید شو وحشي وایي چې ډېر سخت جنګ شوی و 3 ځله د مسلمانانو قدمونه رسو شوي وو او په 4م ځل مسلمانان واپس شوي وو حمله یې کړې وه او د هغوی قدمونه مضبوط شو او هغوی د تورو مخې ته هغوی ښه ټینګ ودرېده او د بنو حنیفه او د هغوی تورې په یو بل باندې پرېوتې تر دې چې ما دا لیده چې د هغې نه د اور سپرغۍ یې تېنه وي ما کته چې تېنه روځي او لکه د ګنټۍ اواز تېنه روځي نو خدای پاک خپل مدد په موږ نازل کو او بني حنیفه له خدای پاک شکست ورکو خدای پاک مسلمه وجلو وی ما ورځ خپل توره ښه چلولې وه تر دې چې زما توره زما په لاس کې تر دستې د وینې نه ډکه وه حضرت ابن عمر وایي چې ما حضرت عمار ولیده چې په یو غر دی هغوی دا وایي چې یا د مسلمانانو ډلې تاسو جنت نه تختې لګیایي زه عمار بن یاسر یم زما طرف ته راشه زما طرف ته راشي راوي وایي چې ما دا کته چې د هغوی غوږ پرې کړی شوی و زوړند و او ابو حسامه نجاري وایي چې کله د مسلمانانو د یمامه په جنګ په ورځ خواره شو نو زه یو طرف ته شوم او زما د سترګو مخې ته دا منظر و چې ما هغه ورځ حضرت ابو دجانه لیده د هغې نامه سماک بن خرشه وه او د ابو دجانه په کنیت هغوی معروف وو او د هغه مشهور صحابي دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شریک وو او د احد په غزا کې رسول کریم یو توره په لاس کې اخیستې وه او دا فرمایلي چې دې حق به څوک پوره کوي نو ابو دجانه وایي چې زه به پوره کوم او رسول کریم هغه ورځ هغې له هغه توره ورکړې وه او ځینو روایتونو کې دا وي چې هغې نه دا راغلي دي چې هغې نه چې تپوس وکړی شو چې دې حق څه دی نو هغې فرمایلي چې دا چې مسلمان به نه وجنئ او کافر نه به نه تښتئ حضرت ابو دجانه د معمول مطابق په سر باندې سره پټۍ تړلې وه او په ډېر په فخر هغوی د صفونو ترمنځ راغله ودرېده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داسې ګرځېدل د خدای خوښ نه دي خو په داسې موقع دی کې څه حرج نشته او بیا د جنګ په میدان کې هغې ډېرې بادرۍ سره هغې مقابله کړې او ډېر کافران یې وجلي وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په حفاظت کې هغوی ډېر زخمونه خوړلي وو خو د میدان نه نو لرې شوي بهرحال د جنګ یمامه واقعه بیانېږي چې دې کې هم ابو دجانه په بنو حنیفه په یوې ډلې حمله کړې وه دا مخکې تېره چې کومه پخوانۍ واقعه وه هغه بیانېده د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې اوس د یمامه ذکر دی چې هغې څه شوی و دې باره کې لیکلي چې یوې ډلې هغې باندې حمله وکړه نو هغې خپل مخې ته به هم توره چلوله خپل ښي اړخ ته به هم هغوی توره چلوله خپل ګس طرف ته هم هغوی توره چلوله او یو تن باندې هغې حمله وکړه هغه یې راوپرځولو او هغې هېڅ خبره نه کوله تر دې چې هغه ډله د هغې نه لرې شوه او واپس شوه او مسلمانان هغې ته ورجوخت شو بنو حنیفه شکست وخوړو او د باغ طرف ته وتښتېده نو مسلمانان د هغې پسې ورمنډه کړه او هغې په دې مجبوره کړو چې په باغ کې پناه واخلي او دغه خلکو د باغ دروازې بندې کړي نو حضرت ابو دجانه وایي چې
ما په ډال کې ورغورځوي چې زه وردننه نشم د باغ دروازه کولاوه کوم نو مسلمانانو بیا هم داسې وکړه او هغوی باغ ته ورسېدو دوی دا وی چې ستاسو تښتېدل به تاسو موږ نه بچ نه کي او بیا هغوی سره هغوی سخت جنګ کړی او دروازه یې انتر چې بیا دروازه هغوی پرانیسته او راوی وی چې موږ هغوی له هغوی باغ کې هغه وخت داخل شو چې کله هغوی شهید شوي وو او د یو روایت مطابق برا بن مالک باغ کې ورغورځولی شوي وو خو چې کوم لومبی روایت د هغه زیات څه معلومیږي د برا بن مالک والا او د دې تفصیل هم د بهرحال باقي حضور فرمایي چې انشاءالله آینده به بیانوم حضور فرمایي چې دا وخت زه د پاکستان لپاره د دعا لپاره وینا غواړم د احمدیانو لپاره په خاص طور دعا کوئ حالت په عمومي طور خرابېږي لګیا دي خو خرابېږي د پاکستان او د احمدیانو طرف هم داسې حالات دي چې بیا د دې طرف ته توجه جوړېږي مخالفت زیاتېږي لګیا دی چې کوم زاړه قبرونه هغه هم دوی ماتې لګیا دي او دین هم نه دي منې شوي ډېر بدتینه قسم خلک دي خدای پاک دې ونیسي همدغه شان د الجزایر چې کوم احمدیان دي د هغوی لپاره هم دعا کوي هغوی نن سبا په مشکلاتو کې گرفتار دي د افغانستان احمدیانو لپاره هم دعا کوي خدای پاک دې په دې ټولو باندې خپل فضل نازل کړي دا به زه د یو څو حضور فرمایي چې د یو څو مرحومینو ذکر هم کول غواړم او د نه پسته به د هغوی د لمونځ نه پسته به د هغوی د جنازه هم کوو دې کې لومبی ذکر د مکرم نسیم مهدي صاحب د سلسله مبلغ چې د مکرم مولانا احمد خان نسیم صاحب زوی وو تیرو ورځو کې د 9 کال عمر کې دی وفات شوي دي ان لله و انا الیه راجعون د خدای پاک په فضل موسم وو د دوی دوه ودونه شوي وړومبی ښځه د دوی وفات شوه بیا د دوی دویمه اهلیه وه دواړو ښځو نه د دوی دوه زامن دي او یوه لور ده د دې په پسماندګانو کې شامل دي دی په کال 1986 کې د جامعې نه فارغ شوی وو د ربوی نه بیا اصلاح و ارشاد مقامي کې دوی ته د خدمت موقع ملاوه شوه بیا په کال 1983 کې دوی سویټزرلینډ ته د مبلغ په طور لېږلی شوي ول د دوی ته خدمت توفیق ملاو شوی وو بیا په کال 1984 کې دوی نائب وکیل التبشیر مقرر کړی شوی وو یو څو میاشتو پورې دوی د قایم مقام وکیل التبشیر په طور هم کار کړی وو په کال 1984 کې په دسمبر کې دوی دلته لندن ته راغله نو دلته د پرایویټ سیکریټري د لندن کې د پرایویټ سیکریټري په طور هم د خدمت دوی ته توفیق ملاو شوی وو بیا په کال 1985 کې د یو څو میاشتو پس دی د لندن نه کینیډا ته روان شو او د کال 1985 نه تر 2008 پورې دوی د مبلغ او بیا وروسته د مبلغ انچارج په طور په کینیډا کې دوی د خدمت توفیق ترلاسه کړی دی امیر هم دوی هلته پاتې شوي دي په دغه موده کې د کینیډا په کال 2009 کې د کال 2009 نه واخله تر 14 پورې د مبلغ انچارج د امریکې په طور د خدمت توفیق دوی ته ملاو شو بیا دوی بیمار شو او د دوی تقرر بیا سویټزرلینډ کې شوی وو یو ځل بیا نو دوی لیکلي وو چې ډاکټر ورته ویلي دي چې زیات د بوج والا کار دی نشي کولی نو دوی بیا چوټي اخیستې وه غیر معینه مدت لپاره نو حضور فرمایي چې بیا ما دې ته لیکلي وو چې که داسې حل دی ډاکټر دا وایي نو بیا د خپل صحت خیال ساتئ او چې کله ټیک شي نو بیا راته ووایي نو انشاءالله بیا به تاسو ته خدمت اخیستلی کېږي خو بهرحال بیا د دې دا بیماري زیاتې ده نو حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وایي چې په کال 1985 کې دوی کینیډا ته تللي وو په کال 1986 کې د بیت الاسلام مشن هاوس لپاره د 40 ایکړه ځمکه خصله شوې وه په بیه او بیا دلته آباده کړې شوې وه او ډېر احمدیان کینیډا ته راغلي وو آباد شوي وو د دې په وخت کې او دوی ډېر زیات مدد کړی و د هغه خلکو ډېر خلک دي داسې چې د دوی ممنون احسان دي د چندې او د تجدید سیستم دوی کمپیوټرایز کړی وو په ټورنټو او په کیلګري کې دوه لوی جوماتونه جوړ شوي وو
او په نورو جماعتونو کې سنټرونه هم قایم شوي وو. حضور فرمایي چې شاید چې د وینکوور جماعت هم د دې په زمانه کې جوړ شوی وو. بهرحال دا دوه لوی جماعتونه خو دي. په کال 2003 کې د دې په وخت کې د خدای پاک په فضل د جامع احمدیه کینیډا شروع شوی و او MTA نارث امریکا چې کوم سټیشن دی دغه په قائمولو کې هم ډېر کار کړی دی. خدای پاک دې د دوی د ټول کارونه قبول کړي. د دې اهلیه احمد النصیر صاحب لیکي چې نسیم مهدي صاحب د ازدواجي ژوند چې کوم شپږ کاله وو دې کې ما دا لیدلې دي چې په هر غم کې په هر تکلیف کې دې زما ملګری وو، ډېر مینه ناک وو، عزت کوونکی خاوند وو، ډېر مینه ناک پلار وو، جانثار ورور وو، د انسانیت درد لرونکی وو، د خلافت موتی او فرمانبردار وو، په خدای پاک باندې کامل توکل دوی لرلو، نیک انسان وو. بیا لیکي د دې اهلیه نور دا هغوی بیانوي چې بېلوسه خدمت دوی کولو د خلکو او نورو سره د مینې سلوک دی کول او د جماعت خلاف به څه خبره دوی بیخي نه اورېده او نه به چاته جرأت کېدو د هغې مخې ته داسې څه خبره کولو او مهمان نوازي د دوی ډېره زیاته وه. د درود شریف ویلو طرف ته به د دوی ډېر پام وو. وایي چې کله موږ عمرې له تللي وو نو ما دې نه تپوس کړو چې تاسو څه دعاګانې کولې نو دوی وایي چې ما خو صرف درود شریف وایي. د دوی لور سادیه مهدي وایي چې زموږ والد صاحب ډېر دعاګو شخصیت وو. کله هم چې ما ورته دعا لپاره وی نو ماته به دا وی چې درود شریف وایه. کله هم چې په څه معامله کې د دعا لپاره ورته وی نو همیشه به دوی د درود شریف ویلو طرف ته به زموږ پام ګرځولو او ما ورته یو ځل وی چې تاسو وخت هم دا وایي چې درود وایي نو هغوی وی چې درود وایي او پویولو به چې د ټولو نه لویه دعا هم درود دی. که دا قبول شو نو ټولې دعاګانې به پوره شي. بیا اسما شریف صاحبه ده هغې وایي چې مهدي صاحب زما اوښي وو او 2 کالو پورې ما ډېر جوخت نه دي لیدلي وو، ډېر زیات مینه ناک وو، ډېر زیات خیال ساتونکي، ډېر د مینې سلوک کوونکي وو. د وخت خلیفه سره هم دوی بې انتها عقیدت لرلو. د دې خور وایي چې کله هغوی په سویټزرلینډ کې د سلسلې مربي وو نو یوه سویس جینۍ وه چې احمدي شوې وه او هغه جلسه سالانه ته راغلی وه ربوی ته نو زموږ کور ته هم راغله او دا یې وی چې زه د نسیم مهدي صاحب مور سره ملاوېدل غواړم او زما دا خواهش دی چې زه هغې مور سره ملاو شم چې زوی دومره ذهین دی او چا چې په دومره لږه موده کې دومره ډېرې ژبې زده کړې دي او بغیر د بغیر له څخنډ هغه د تبلیغ په کارونو کې مصروف وي او ډېرې په روانۍ په هر موضوع خبره کوي. د دې ګور وایي چې همیشه به د درود شریف اهمیت او د دې په ذریعه د دعاګانو د قبولیت د اهمیت باره کې به هغوی موږ ته وی او یو ځل وی چې زه د ایرپورټ باندې یو قطار کې ولاړم او خیال مې داسې شو چې د پاسپورټ موده مې ختمه شوې ده او چې کله مې ولیده دا مې وکته نو فور مې وی درود ویل شروع کړ او په قطار کې هم داسې ولاړم په کاونټر باندې چې کوم تن ولاړو هغه پاسپورټ وکتو خو هغه پاسپورټ هم نه کتو او همداسې دوی هلته نه تېر کړه. د دې زوم لیکي چې کله نه زما واده شوی ډېر د مینې او د شفقت سلوک دوی ما سره کولو، په خپل لاس به چای جوړولو او ماله به راکوله، د سهار لمونځ د پسته به ما سره کېناسته او د قرآن څه آیت یا واقع به راته اوروله او بیا به د دې تفسیر راته پیش کول او ډېر په لطیف انداز کې به زموږ تربیت کولو. د دوی لور نوال مهدي وایي چې ما همیشه دا کتلي چې هغې به د قرآن طرف ته د توجه ورته ډېر زیات شوق و
او رښتونی عاشق وو د قرآن او موږ ته به هم دا وی چې په غور مطالعه کوئ او د دې د مطلبونو باندې د پوهېدو کوشش کوئ نو بیا به تاسو د خدای پاک د قدرت نندارې مخ تاسو ته ښکارېدل شروع شي او سرور به ملاوېدل شروع شي د قرآن ویلو وی ډېرې باقاعدګۍ سره د تهجد لمونځ به هغوی کولو قیام رکوع او سجده به د دوی ډېره اوږده وه او ډېر رکت او قداس به د دوی په لمونځونو کې د روژې په میاشت کې د قرآن د درس ورکولو اهتمام به دوی کولو ډېر په محنت به دوی درس تیارولو د نورو خلکو هم لیکلي دي د قرآن چې کوم ګران الفاظ دي د هغې معنی او مطلبونه به بیانول او دې سره به چې کوم یو شان الفاظ وو د هغې ذکر به کولو چې خلک به بیا په اسانۍ په پوه شو لال خان صاحب د کینیډا امیر جماعت لیکي چې سابق امیر او مشنري انچارج کینیډا سره ما د کال 1987 نه واخله تر یو اوږدې مودې پورې کار کړی دی خدای پاک دې له ډېر اوصاف ورکړي وو د جماعت د خدمت او چې کوم خصوصیات د دوی هغه دوی د جماعت خدمت کې استعمال کړي وو د جماعت خدمت لپاره استعمال کړي وو دوی ملګري جوړول او ملګرتیا به پوره کوله او د کم د دې رابطې وې دا به د جماعت په مفاد کې د استعمالولو خدای پاک دې له توفیق ورکړی وو د کینیډا د معاشرې د ګڼ شمېر شعبو په حمایت دي ذاتي تعلق پیدا کړی وو او دې جماعت سره معرفي کړی وو ماشاءالله دا مهارت دی کې ډېر وو چې چا سره هم دوی تعلق قایمولو ډېر ښه او جوور تعلق به دوی قایمولو او نور بیا دوی سره تعلق پوره کړی دی د دې په وفات د اغیارو هم ډېر زیات تعزیت کړی دی بیا لال خان صاحب لیکي چې پاکستان او د نورو ملکونو نه راغلي خلکو د خاندانونو به دوی رهنمایي او د امداد د ذمهوارۍ توفیق خدای پاک دې ورکړی وو بیا دا وی د مجلس عاملې اراکینو سره د دې رابطه به لکه د ملګرو په شان وه او تر 20 کاله پورې د دې په امارت کې ماته د خدمت توفیق ملو شوی دی او دغه دوران دوی یو ځلم ماته دا احساس کېدو ته نو پرېښی چې د دې د امیر کېدو په وجه زه د دې ماتحت یم بلکې دې رویه ما سره د یو ملګري والا وه بیا ډاکټر اسفند داود صاحب وایي چې نسیم مهدي صاحب ته آرډر آف اونټاریو تمغه په کال 2009 کې ملاو شوی چې صوبې د ټولو نه یو معزز اعزاز دی چې تل نه ورکړی کېدی شي دا ایوارډ په یوې شعبه کې په کامیابۍ او په اعلی خدماتو ورکړی کېږي و چې کله د دې تقرر په امریکا کې شو نو یو ځل په جلسه سالانه کې زما دې سره ملاقات شوی او نو دوی ماته نصیحت کړی و چې په کوم حیثیت کې ته اوس یې نو څومره زیات چې ته د خلکو خدمت کولی شې کوه او چې کله هم د جمعه یو تن تاله راشي نو د هغه مدد کوه او شړی چرې ما چې څه ور لپاره کولی شې کوه او دا مې چې که تاسو ځینې وخت خلک په صحیح طریقه خبره نشي کولی نو په پټه بیا د هغې باره کې معلومول پکار دی او د هغې مدد کول پکار دی دوی چې ما همیشه دی لیدلی چې دوی د حاجتمندو مدد کول او همیشه په داسې رنګ کې په بردادارۍ کې به دوی مدد کولو چې حاجتمند شرمنده هم نشي په هیڅ طریقه هغه شرمنده نشي د سلسلې مربي دی شکور صاحب هغوی وایي چې دوی یو نصیحت زما په ذهن کې ناست دی هغه دا چې ډېرو زیاتو خبرو کې یو نصیحت د هغې دی چې زما ذهن کې دی او هغه دا چې د جامعې په ابتدایي کلونو کې شاید چې زه په درجه ثانیه کې وم چې دوی وایي چې یو ځل مازدیګر لمونځ په وخت زه په چپلو کې جومات ته راغلی وم نو هغوی دا راته وی چې د سلسلې واقفینو ته د ټولو حالاتو لپاره تیار د کور نه راوتل پکار دی د هر قسم حالاتو لپاره تیار د کور نه راوتل پکار دی چې که څه حکم ورته ملاو شي نو په فوري طور هملته هغې پوره کولو لپاره دی بیا تیار وي دا نه چې دا تاسو وایي چې زه کور ته به ځم او تیارېږم به راځم به په جسماني طور هم همیشه تیار ساتل پکار د ځان د ذهني نه علاوه همدغه شان فراست قمر صاحب دی د سلسلې مربي په امریکا کې هغې دا وایي چې کله زما انټرویو شوی د جامعې نو مهدي صاحب یو سوال رانه تپوس کړو چې که د
مشنري په تور ته افریقې ته ولېږلی شي ولته مخالفت شي د مقامي خلکو له طرفه نو ټول نه مخکې چا سره رابطه کې خپل مور سره یا خلیفۃ المسیح سره نو ما سوچ نه پسته دا و چې د خلیفۃ المسیح سره برابر کوم نه په دې مهدي صاحب چې په دغه بنیاد ستا سفارش کوم لګیم چې تعالی د داخله ورکړي شي دا صحیح جواب دی کرنل دیدار صاحب سیکریټري د میشن هاوس دی هغه لیکي چې په مهدي صاحب کې د خلفاو د اطاعت جذبه ډېره نمایانه وه او یو کارنامه د دې د پیس ویلج قیام هم د دغه شان جوړ شوی و چې په کومه زمانه کې د کینیډا جلسه سالانه په بیت الاسلام کې کېده نو د بیت الاسلام میدان کې کېده نو هغه وخت چې کومه ځمکه والته نو دغه چې کومه مالک واغه بهر کال د ګیله کوله چې د جلسې د شور په وجه زنا کلا رایم او د دې د لنګر چې کم بوی وي د عمل لپاره ناقابل برداشت دی نو سموده پس حکومت دغه چې کوم ځمکه و دغه زونینګ کو د په رهایش کې تبدیل کو په رهایشي زون کې نو نسیم حدیث صاحب ته فکر شو چې دا یو خزه و چې موږ پریشانول نو خو ډېر مالکان شي نو بیا به دا ګران شي موږ لپاره د ډېرو کورونو خلک وي نو هغه د اختر په موقع د جماعت خلکو کې دغه سکیم وړاندې کو چې دلته د ټول کورونه د محمدیان جوړ کړي محمدیان د ځمکه واخلي نو خلکو د جماعت خلکو په دغه تحریک باندې لبیک وي او د خدای پاک په فضل بیا دلته پیس ویلج جوړ شو زیشان ګورایا صاحب چې د سلسله مربي دی هغه دا وایي چې د بشمیره الکانو ظلمو الکانو دینه تربیت ترلاسه کړې دی او نن دغه تربیت په نتیجه کې د دنیا په مختلفو ملکونو کې د سلسله د مربیانو په تور د خدمت توفیق ترلاسه کولای یو مونږ او د دې تربیت په وجه مونږ د خلافت سره مینا کول زده کړې دي او د اطاعت رو مونږ لیدل د ځان کې چې وده کړې ده دغه شان اسف خان صاحب د کینیډا سیکریټري امور خارجه هغه وی چې زه د 14 کالو عمر کې زوان تر راغلم او هغه وخت د میشن هاوس ته جوخت درزن احمدیان بو او هغه جماعتي لم زما ډېر کم نو مهدي صاحب مصر د لکه د زوی سلوک کړي وو او زما استاد جوړ شوی وو باسکټبال به سره کول او موږ به جماعتي تعلیم هم راکولو او کله چې ما هوش سنبال کړي دي نو د مختلفو سیاستدانو سره رابطې لپاره د جماعتي کار به راکولو نن هم د خدای پاک په فضل ډېر ښه کار کوي لګیا دی وایي چې کله نه وایي چې دی وایي چې ما د ټول تربیت هم دینه ترلاسه کړی دی مرزا مغفور احمد صاحب د امریکای امیر جماعت وایي چې په کال 2014 کې د مشنري انچارج په تور او د نائب امیر جماعت امریکا په تور د خدمت توفیق ملو شوی وو په امریکا کې ډېر ښه کار کړی وو دورې کولې د مختلفو سټیټس او د تبلیغ کار په موثر تور دوی د شروع کولو کوشش کړی وو او دغه دوران د په میډیا او په مختلفو کمپینز په ذریعہ د اسلام احمدیت پیغام په امریکا کې د خورولو توفیق ملاوي دو او بیا په مکسیکو کې د جمعه د قیام باره کې د مرکز د هدایت برنا کې د میشن هاوس قائمولو په سلسله کې د توفیق ملاوي شوی وو سیکریټري تبلیغ د امریکا وسیم سید صاحب لیکي چې هر چا سره د مینې او د محبت تعلق قائمولو او د کې بدوی مخکې کېده او د خدمت د اسلام په خدمت کې هر څوک ځان سره د ملاولو طریقه دوی ورتله او د امریکای ته راتلو نه پس مرحوم هر کال چې کم د 11 ستمبر تقریبات نو دغه تقریبات د اسلام د تعلیماتو د خورولو یو موثره ذریعہ دوی تنه جوړ کړي و او مسلم فور لایف او محمد میسنجر اف پیس د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند باره کې دوی مهم شروع کړي وو د امریکای شپږ 50 یونیورسيټو کې په دغه موضوعاتو لیکچر شوی وي او د لایف اف محمد کتاب په وسیط تور دغه لیکچر کې چې کوم شاملین وو دغه خلکو ته د تحفه په تور ورکړی شوی وو او مسلمز فور لویالټي مهم هم دوی شروع کړي وو په مختلفو یونیورسيټو کې دوی لیکچرونه ورکول او مقامی حکومت
حکومتي حلقو سره به دوی اجلاسونه هم کول او د اسلام تعلیمات یې ورته وړاندې کړی وو. حضرت خلیفة المسیح ثالث د جلسې سالانه په موقع یو ځل خپل تقریر کې د سویټزرلینډ د میشن چې کوم کوششونه دي او د جمعه د تعریفي فولډرو په سکیم کې د مهدي صاحب د مستعده ذکر کړو او فرمایلی وو چې د سویټزرلینډ په غرونو کې چې کم خلک اوسېږي نو دوی د سروي ساتي د قبیلې او د درې قبیلې دي او د درو ژبې مختلفې دي. د 23,000 شمیر د یو او یو خو د دینم کم شمیر کې د خو بهرحال وی اتفاق وو چې د 28,000 کم خلک دي د کومې ژبې دغه فولډر چاپ کړی شوی وو او نسیم مهدي صاحب خدای پاک د دې له جزا ورکړي د ما سره د مشورې نه پسته 8,000 فولډر هر کور ته ورسولې او هغه علاقې کې په هر کور کې د رسیدلی وو. نو هلته یو شور جوړ شوی وو او دوه اخبارونو ډېر سخت تنقید هم لیکلی وو. نو ما وی چې ښه دعا د دې په حق له وشوه او په لیکونو فولډر تقسیم شوی. بهرحال دا یو مختصر رپورټ و چې کوم حضرت خلیفة المسیح ثالث ته وړاندې کړو په جلسه کې. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک فرمایي، درجات دې ورته اوچت کړي، د خپلو نازولو په قدمونو کې دې له ځای ورکړي، د دې بچو او اهلي علم د صبر او حوصله ورکړي خدای پاک او د دې د نیکۍ د جاري ساتلو توفیق دې ورله ورکړي. او لکه څنګه په وفا چې دوی ژوند تیر کړی دی د دوی اولاد دې هم دغه شان وفا سره دې ژوند تیروونکي وي. بل ذکر دی د ګران محمد احمد شارم د ربوی. دا ماشوم د 14 کالو په عمر کې د خدای پاک په قضا وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. د خلافت فدایي یو ډېر په مخ باندې مسکا به خوره وه دغه ماشومو د هر چا خوښ و. په مالي تحریکاتو کې به د ډېر مخکې و برخه اخیستو کې او جماعتي او تنظیمي پروګرامونو کې به باقاعده شاملېدو. د خدای پاک په فضل موسی په دغه عمر کې د وصیت کړی و. په غم ځپلو کې د مور پلار نه علاوه 2 خویندې د شاملې دي. خدای پاک دې دوی ټولو له صبر او حوصله ورکړي. دریم ذکر دی د مکرمې سلیمه قمر صاحبې چې د رشید احمد صاحب مرحوم اهلیه وه. په 14 مئی دی وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. د خدای پاک په فضل موسی وه. د دې په خاندان کې د احمدیت نفوذ د دوی د والد چودھری محمد صدیق صاحب نیکه د حضرت مولوی وزیر الدین صاحب اف مکیریان په ذریعه شوی وو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام صحابي وو او په کانګړه کې هډ ماسټر وو. د دې والد چودھری محمد صدیق صاحب مولوی فاضل چې وو هغه د جماعت یو ډېر زبرګ شخصیت وو. ډېر اوږده مودې پورې دوی ته د خلافت لایبررۍ انچارج په طور باندې خدمت توفیق ملو شوی و. د صدر عمومي ربه په طور هم دوی ته د ډېر اوږدې مودې پورې د خدمت توفیق ملو شوی و. مولوي صاحب یعنی د سلیمه قمر صاحب والد ته د حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ په هدایت د ربوی د قیام په موقع د خیمې لګولو او لومړۍ شپه په ربوی کې د تیرولو اعزاز هم نصیب شوی و. خدای بخل خپل ابتدایي تعلیم په ربوی کې ترلاسه کړی و او تعلیم الاسلام کالج نه د MA عربی ډیګري دی ترلاسه کړی و او تر ډېرې اوږدې مودې پورې په مختلفو شعبو کې دوی ته د خدمت توفیق ملو شوی و. لجنه مایله مقامي کې د کال 1982 نه واخله تر 2008 پورې د جنرال سیکریټري په طور دوی ته د خدمت موقع ملاوه شوی و. د 2008 نه تر 2008 پورې عبدالحی لایبررۍ کې دوی د لایبررین په طور کار کړی دی. د کال 1982 نه تر 2013 پورې 11 کاله پورې دوی د مصباح د رسالې ادارت کړی دی او دغه دوران کې دوی مصباح ډېر په ښه طریقه چلاولو او چې کم نامساعد حالاتو دغه نه باوجود
دوی دا ډېر ښه طریقې سره چلولو. دوی ډېر نیک سیرته عبادت گزاره دعاګو او ساده طبیعت دوی لرلو. باقاعدګۍ سره دوی د تهجد مونځ کولو او نور نفلي مونځونه چاشت او اشراق هم دوی په پابندۍ سره کول. خلافت احمدي سره ډېر د اخلاص او د وفا تعلق و. د هغوی په ژوند کې په هر اړخ کې د دعا رنګ نمایانه و. یو فرشته صفت ښځه وه. هر چا سره د ډېر د مینې او د محبت تعلق و. هیڅ چېرې به هم چا نه خفه کېده نه. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. درجات دې ورته اوچت کړي او د دې اولاد ته هم د دې د نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.